چونکې باس روان دی موږ مخکې هم خبرې کړې دي یو اهم ایشو چې کومه په کورمه کې نن سبا پیښه ده هغه داسې ده چې هلته کې یو جنګ روان دی او په جنګ کې د دنیا خلک مړي کېږي او روان دي د دې جنګ دغه داسې دا په ځمکو باندې د تقسیم په مسلو باندې دی دا په شیعه آبادۍ کې هم دی په سني آبادۍ کې هم دی او د شیګانو سنیان په خپل منځ کې هم دی په دې کې بل زموږ ډېر خوږ ملګری چې د یوت صدر وزیر الله هغه هم شهید شوی دی او اوس هم جنګ روان دی په دې کې صوبایي حکومت کمشنر صاحب هم لېږلی نن چې دا جنګ دې بند کړی شي خو دا جنګ د څومره وخت چې روان دی هر ورځ داسې کېږي چې زموږ د سیکیورټي فورس چې کوم مشران دي هلته کې ذمهداران دي کمانډنټ دی هغه خلک راغواړي د جرګې په لپاره او هغه بیا په ورځ ناستې په انتظار باندې د هغو سره هېڅ خبره نه کېږي هلته چې کوم ډي پي او لګېدلی دی زموږ د خبرې مقصد دا دی هغه ینګ یو هلک دی او هغه اردو سپیکینګ دی هغه د علاقې د روایتو نه خبر اوس چې یو ډي پي او ته دا اختیار نه چې هغه چا سره خبره وکړي په ژبه نه پوهېږي په کلچر نه پوهېږي او هلته کې ټول اختیار هم دغه د فورسې سره دی کله چې په دې کورمه کې تاسو ته به یاد وي چې هلته کې شیعګان هم شته سنیان هم شته چې کله په دې ملک کې د آرمي حکومت راغلی که هغه د ضیاء الحق او که هغه د مشرف دور و که هغه له هغې نه مخکې و تاسو ریکارډ وګورئ په دې کې ټول مړي چې کوم دی نو صرف د آرمي په وخت کې شوي زمونږ چې کوم ټینیور و عمران خان و که نور هم دي په هغه وخت کې په هغې کې نه مړي شوي دي نه پکې دا تنازعات اوس هم موږ دا وایو چې دا د لاین آرډر مسلې د یو شي نه شروع شي بیا بل طرف ته لاړې شي د دې لپاره دی کم از کم موږ وایو چې یاره که د چا ذمواري وي نو هغه د امن قایم کړي او که د هغوی نه شي کولی نو کم از کم بیا دې زموږ صوبایي چې کوم زموږ حکومت دی زموږ پولیس ډپارټمنټ دی زموږ هلته کې مشران دي جرګه ده نو کم از کم دا اختیار دی دوی ته میلاو شي چې دوی هلته کې د خلکو سره او د خلکو په منځ کې چې کوم تنازعات چې هغه دې حل کړی شي دا خلک په جرګو باندې نن 10مه ورځ ده چې هلته کې جرګې راغواړي کمانډنټ صاحب راغواړي جرګه بار ته ناستې وي سبا راشه بیا وایي سبا بل سبا راشه 10مه ورځ هغو سره جرګې د مشرانو سره خبرې نه کېږي موږ وایو چې کم از کم دا خبره دی زموږ صوبایي حکومت د مرکزي حکومت سره وکړي چې تاسو یا تاسو دا شی اون کړئ او یا دې قلار شئ ډېره مهرباني